جوانانو ته داسې مخونه وهي داسې چې ای بچیا واره واره هلکانې او ارض کې ناستې پولیس کې چرس کې مشمن دا ټول به سره خراب شو موس نشته اودس نشته ذکر نشته د الله خبره نشته قرآن شریف نشته بس دا حل دی په دې باندې ټول ماشومان خرابېږي چې وکته د دې تاکال د دې پښتنو دا درونوالی مې چې وکتو د دې دا غم مې چې وکتو چې دا په خپلو بچو باندې په خپلو ځوانانو باندې څومره خفه کېږي نو ته په خدای یقین وکړه چې ډېر زیات خوشحاله شم او دا مې ایمان او دا مې جذبه ده چې هر یو خطرې ته به زه تاسو نه مخکې خو تاسو د خپلو بچو باندې او په خپله معاشره باندې رحم وکړئ. بالکل ډېر زبردست پیغام هم ورکړو. زمونږ د نه دا پوښتنه ده چې آیا کم خلک په دې کې ملوث دي دې نشو کې ملوث دي یا کم خلک دې سره ریلیټډ دي نو تاسو به څونه زر فوري د هغې خلاف ایکشن واخلئ انشاءالله. چې کله هم په دې تاکال کې چونکې دا علاقه ډېره وسیع ده چې کم ځای کې د آیس خرڅولو والا او که د څکلو والا دا خو مې تاسو ته مخکې وویل کاشف خانه چې تاسو زما سترګې شئ او زما غوږونه شئ ما ته انفارمیشن راورسوئ چې صرف او صرف دومره حساب لګوئ چې د تاڼې نه به د غزې پورې موټر یا ګاډی یا ډاټسن څومره وخت کې راځي دومره وخت به ماله راکوئ او انشاءالله د دې خلاف به فوري ایکشن کېږي. فوري ایکشن ایسوچو صاحب یو ورکوټې شانتې پوښتنه دا کوم علاقه چې تاسو سره راځي نو انشاءالله که یو عام وګړی هم تاسو له درځي نو تاسو ته به پونچ آسان وي انشاءالله څه تکلیف خو به ورته نه وي که نه. زمونږ د تاڼې دروازې ستاسو غونته کې پر اعتماده او غیرتمندو خلکو له هر وخت کولو دي چې هغوی د معاشرې اصلاح غواړي. زه ورسره یم زما تاڼه ورسره ده زما حکومت ورسره دی زما افسران ورسره دي زه ستاسو خادم هم یم او زه ستاسو چوکیدار هم یم. د دې هر څه خلاف به زه جنګېږم خو تاسو زما سترګې شئ او زما غوږونه شئ. قدرمندو د ایس ایچ او صاحب خبرې تاسو واورېدې الحمدلله الله دې وکړي چې داسې افسران موږ له راکړي هغوی موږ ته دا وینا هم وکړه چې زما د تاڼې دروازې به تاسو ته 24 غنټې کولو وي او انشاءالله یو عام سړي ته به هم په دې کې څه تکلیف نه پیښیږي او ډایرکټ ورتلی شئ او دوی ته دې خلاف چې کوم اف آی آر دی یا کمپلین دی هغه کولی شي. قدرمندو یو خبره در سره شریکوم یو دوه درې ملګري به نورم خبره کوي یو خبره در سره شریکوم پرون سهار چې زه د کور نه راووتم قدرمندو یو کس ناست و او هغه په ځان باندې څادر اچولی و خبره د هایس نشي خلاف ده په ځان یې څادر اچولی و نو ما تپوس وکړو د یو کس نه مې چې دا ولې او دا څوک دی ما ته وایي دا هغه د فلاني زوی دی د ده 3 بچي وو او ښځې وه دی هایس نشه کوي خپلې ښځې له طلاق ورکو بچي هم لاړه او دی اوس د کور مخې ته ناست دی او په ځان یې څادر اچولی دی. قدرمندو نو داسې شیز نه به مونږ ته څه فایده ورسي. قدرمندو یو بل ملګری مونږ سره موجود دی ګورو چې دی د احتجاج باره کې څه وایي دی مونږ سره څه پیغام شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم یونس دی او زه د پلوسی اواز توري فلاحي تنظیم سره تعلق ساتم او مونږ د خواخوږي د دې اکټ نه د دې منډې نه او د دې ریلۍ نه ډېر مطمئن یو او انشاءالله دې سره مونږ خوا په خوا ولاړ یو لاس په لاس ولاړ یو انشاءالله دې سره به مونږ په مستقبل کې هر یو چې کوم مسله راځي د کلي ولس زمونږ د خلیل نامې بلکې زمونږ د کې پي کې انشاءالله دې سره به مونږ ولاړ یو مونږ به دې سره تعاون کوو دې به مونږ سره تعاون کوي انشاءالله. بالکل تاسو خبره صحیح تاسو له څوک تنخواه درکوي دا فلاحي تنظیم کې کار کوئ نه جی دا صرف د زړه خوږ دی او د الله رضا ده او د انسانیت خدمت کوئ. نو دغه نوجوانانو ته به څه پیغام ورکوي چې پبجي ګیم کوي دې وخت کې؟ زما دې ټولو نوجوانانو ته دغه پیغام دی چې تکړه شي پښتون ځان ته وي او ځان پښتون ګڼي او ځان شرفا کې حسابې نو تکړه شه حق حلاله وګټه او مور او پلار لی ورکه دا نه چې ته په معاشره باندې بوج شي دا نه چې ته په محله باندې بوج شي او دا نه چې ته د بل نه د غوښتونکو طلبګار شي هغه کارونه وکړي چې په کوم باندې اسلام هم در باندې فخر کوي عالم هم در باندې فخر کوي او ټوله دنیا در باندې فخر کوي. ډېره مهرباني. شر غلط خیالات راځي چې ایس ایچ او داسې انشاءالله دا ایس ایچ او صاحب به مونږ سره ودرېږي او مونږ به دا وایو زمونږ پولیس زمونږ دی د بل چا نه دی د دشمنانو خلاف هم ولاړي دا چې کوم آیس والا دی خلاف هم ولاړي انشاءالله مونږ چې راکمې نارې ووایې چې پولیس او عوام ساتھ ساتھ نو ایس ایچ او صاحب ته پته ولګېده چې د عوامو د پولیس ته چې کوم دی نظر دی اوندې ته ګوري
اوندې د چې کوم دی مونږ ریکویسټ کوو چې صرف دا یو واک نو دا SHO صاحب مونږ سره وخت په وخت مونږ سره انشاءالله رابطه کوي، مونږ هم ورسره ځو، مونږ هم ورځو، مونږ له هم راځي انشاءالله. نیکسټ بیا به د خواخوږي سیټ نه مونږ انشاءالله بل ارینجمنټ وکړو، یو کیمپ لګو انشاءالله، یو کیمپ لګو، مونږ عوام له شعور ورکو په بینرو باندې، په پوسټرو باندې، په فلیکسونو باندې انشاءالله. د پولیسو مېلمانه راغلي زمونږ، د دې هم ډېره شکریا. دا چې کوم زمونږ سوشل میډیا والا راغلي دي د دې هم شکریا. دا چې کوم DRC ممبران دي د دې هم ډېره شکریا. انشاءالله دلته یو عید وکړئ چې څومره خلک ولاړ دي بیګاره چې کور ته راشي خپل بچي به کېنوئ او په دې به ورته وایي چې دا ډېر غلط چیز دی. مهرباني وکړئ، پخوا به پلار او مور به کېناسته، ټول بچي به چې کوم دی یو ځای کېناسته، روټۍ به یې خوړې، ښه خبرې به یې کولې. نن هر سړی بېله بېله روټۍ خوري. نو دا حال هم دی. د مور او پلار چې کم زامن یې راوړي دي هغه یې په ډېر مشکل باندې لوی کړي دي. نو کم از کم د هغه ځوانانو ته پکار ده چې مور او پلار له تکلیف ورنه کړي او د هغې ملاتړ جوړ شي او هغې له چې کوم دا ټایم هغې له سات ورکړي چې ترمندو یو بل د خواخوږي تنظیم نماینده را سره موجود دی. ګورو چې دې حق له دې موږ سره څه پیغام شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه اول خو ستاسو چې تاسو راغئ. بل دا خواخوږي ویلفیر ارګنایزیشن دا واک چې کوم ارګنایز کړی و دا ډېر په ښه طریقې سره دا خپل اختتام ته ورسېدو. دې سره په دې آیز باندې او د هغې چې کوم تباهکاریانې دي هغې باندې خو تاسو ټول خبرې واورېدې. خواخوږي ویلفیر ارګنایزیشن د دې مریضانو ریهیبلیټیشن دپاره هم تنظام کړی دی او مختلف ریهیبلیټیشن سنټر دي هغې سره یې خبرې کړي دي. نو ډېر او زمونږ 2 مریضان چې کوم دی هغه مونږ د خواخوږي ویلفیر ارګنایزیشن طرف نه چې کوم دی هغه مونږ په هغې کې داخل کړي دي او انشاءالله نور هم که تاسو مونږ به تاسو نه هم دا هیله لرو که ستاسو په نوټس کې هم داسې کسان وي نو هغه تاسو موږ سره رابطه کولی شي. انشاءالله مونږ به د هغې د ریهیبلیټیشن دپاره د هغې دپاره به هم انشاءالله خالي ځلې کوشش به کوو. نو تاسو زه ډېر زیات ممنون او مشکور یم چې تاسو راغئ، موږ له ټایم راکړو، کوریج هم راکړو. زه ډېر زیات ستاسو شکریه ده. ډېره مهرباني. قدرمندو دلته کې ولاړ یم د ریکارډینګ دوران کې یو کاکا دی، ما باقي په دې ولي باندې ټکۍ ما ته وایي چې زه یو خبره کول غواړم. کاکا ته اوس څه وایي؟ داسې کار دی واره واره هلکانې او هر ځای کې ناستې پولیس کې چرس کې مشمن دا ټول به سره خراب شو. موس نشته، اودس نشته، ذکر نشته، الله خبره نشته، قرآن شریف نشته. بس دا حل دی په دې باندې ټول مشمان خرابېږي. مشمان سره خواري نه کوي، عمل پې نشته دی، ټول عمل د خلکو خراب شوی دی. د الله حق نه دی، پنځه وخته مونځ نه برابر دی. الله منذ كيف تسوي ماشو بتشو سر اخباري كوي بتشو اني اكل خايه بتشو سر اخباري انك اكلنك ودا بتشو خراب دي ډېر مننه. قدرمندو یو بل مېلمه موږ سره موجود دی. ګورو دی هم د احتجاج کې شرکت کړی دی. هغوی به را سره پهله خپل تعارف وکړي او بیا به را سره مختصر شان د پیغام شریک کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه پروفیسر امین ګورنمنت کالج پېښور د دې تاکال اوسېدونکی یم. زمونږ په دې تاکال کې نه بلکې د ټولو خلیلو مومندو کې چې دا څومره خبرې وشوې په دې یو شیز وشوې نو زه د دې پلیټفارم نه د دې د خرڅولو والاو ټولو ته زه دا خواست کوم چې تاسو نور څوک نه یم، زموږ د کور خلک یې او ستاسو د لاسه دا هور لګېدلی دی نو دا هور یا په خپله باندې د دې شیز نه منې شئ او که نه وي نو انشاءالله دا درته زه وایم د دې ټولو ځوانانو مخکې چې په هر بای هوک یا بای کروک دا شی به مونږ په تاسو ختمو او په هر نمونه او دا نوی نسل به مونږ انشاءالله د دې عذاب نه او د دې لعنت نه مونږ بچ کوو. دا زموږ ذمهواري ده. یعنې را روان وخت کې به دا ټول کلی د دې یو لعنت کې به ګیري. مخکې نه مونږ په تعلیمي میدان کې ډېر وروستو پاتې شوي یو چې مونږ د یونیورسټو په خوا کې اوسېږو او اوس دا یو لعنت راغی. عوام په زیات تر لعنتونه دا چې څنګه سوشل میډیا والا کومه خبره وکړه چې ټول زموږ په پښتنو کې را روان دي. نو زه دې ټولو رونو ته د کشرانو مشرانو ټولو ته دا خواست کوم چې راویښ شئ او نن ورځې نه د دې شیز عهد وکئ چې مونږ نه به په کلي کې نه څوک دا شی خرڅ کړي او نه به مونږ نه مطلب دا دی د دې څوک نشو کړي. نو دا عهد به مونږ کوو نو انشاءالله چې په خپله باندې بدل. زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم. تھینک یو ویری مچ. قدرمندو دې ځای کې دغه خبرې ته مونږ حیران شو، دغه خبرې ته مونږ جوړ شو چې کم خلک د دې خرڅولو والا دي. آیا د دې په کور کې د دې مور نشته، د دې کشر نشته، د دې رور نشته؟ دا د دې په کشر هم راتلی شي. نن زما په کشر دی دا لوبې کوي، سبا به د دې په کشر باندې دا لوبې کېږي. قدرمندو دغه خلکو ته زمونږ دغه پیغام دی، هم د دې پلیټفارم نه ورته زمونږ دغه پیغام دی چې مهرباني وکړئ یا د خپلې دندې بندې کوئ یا کني
دغه د وردی خاوندان ان شاء الله موږ سره شانه بشانه ولاړ دي او د دې مشرانو او د دې کشرانو دا عهد دی او د وعده ده د دې پښتونخوا نیوز د پلیټ فارم نه چې ان شاء الله او ان شاء الله کوم راته معلومي خاص به د ستاسو کوڅې دروازې ته به ودرو او تاسو به به درولو یوسی تر ډیر تا کلپایان کې ډیر خپل پروګرام شو او په دریو میاشتو کې نه په سلورو کې یو وفات شو د آیسونه بل وفات شو بل وفات شو مونږ د خپل قدرمندو میندو ته وایو چې ستاسې زامن کم خرڅوي یا یو مشر خرڅوي یا دا یو کشر خرڅوي او هغه زمونږ میندې د خپلو نوجوانانو ته داسې مخونه وهي داسې چې ای بچیه لاړې تباه شوې غرق شوې نو ته دا سوچ وکړه چې هغه ایسو والا پیسې تاله روړي او ستا بچي پیسې او کیلو مالټه خوري او زما میندې په دریو میاشتو کې څلور مړه شو او هغې ته دا مخونه وهي نو تاسې هم لږ خدای نه ویریږئ د خپل خاوند ته رور ته ووایه چې دا کار مه کوه د الله نه ویریږه که زمونږ کلی دی که زمونږ میندې دي که زمونږ خویندې دي ټولې زمونږ رشتې دي د چا به د پلار رشتې د چا به د روري د چا به د مامۍ د چا به تربوري ټول زمونږ یو خاندان او یو کلی دی بس الله ته وایو او هغه بندګانانو ته وایو چې مه خرڅوئ زمونږ میندې جاړي خدای ومني الله ومني ډېره مهرباني تاسو کته دا احتجاج راغون شوی وو د خواخوږي تنظیم ارینج کړی وو او الحمدلله یو باشعوره طبقه یو باشعوره خلک را پاسېدلي په دې معاشره کې او د دې ناسور خلاف ولاړ دي قدرمندو مونږ تاسو لم پکار دي چې خپلو کشرانو باندې خیال وکړو خدا نه خواسته سبا زمونږ کشر هم مونږ ته داسې شي نو بیا به هغه مونږ دپاره د معاشرې دپاره یو عذاب جوړ شي همدې سره اجازت غواړم د خپل کیمرمین جانزیب خلیل سره د لوی الله پامان